فرض منځ نه بعد په ټولو نه افضل منځ په ټولو نه بهترین منځ هغه د تهجد منځ ده. حضرت علی کرم الله وجه دغه دا روایت نقل شوی ده و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په جنت کې به ځنې محلات وي ځنې بنگلې به وي دا به د حسن نه دومره ښکلې وي دومره به ښایسته وي چې کله څوک د ننه وي د ننه نه بهار ته ټول منظر دا دی ویني او د بهار نه به دا محل د ننه دا ټول د سړی ویني دومره زیات حسن به وي پکې. یو عربي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو و یا رسول الله دا محلات دا بنگلې دا د چا دپاره دي؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د څلورو خلکو تعیین ورته وکړ. یو سړی هغه ده اطاب الکلامه چې د چا کلام د چا خبره دا ښایسته وي د چا خبره دا بهترینه وي یعنی هغه خبره چې هغه د الله او د الله د رسول خبره وي په هغه کې حسن ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اول سړی هغه د اطاب الکلامه چې د چا خبره ښه وي او ښایسته وي. دوم نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل اطعم الطعام وایي هغه کس چې هغه مسکینانو ته غریبانانو ته روټۍ ورکوي د هغوی امداد کوي هغو ته د خوراکي انتظام مهیا کوي. بیا نبی علیه السلام فرمایل چې دغه محلات د هغو خلکو دپاره ده. درم نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل و ادام الصیام هغه کس چې هغه همیشه روزه نیسي. مطلب یې دا ده چې د روزې نیولو عادت وي. یو سړی د رمضان مبارک روزه ونیسي یا په هغه نه بعد د روزو نیولو عادت نه وي بس هغه عادت ختم شي. نو داسې کس چې هغه همیشه روزه نیسي د روزو نیولو عادت وي بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا محلات دا بنگله دا د دغو خلکو دپاره ده. څلورم نمبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کومه خبره زه تاسو ته مقصودی دلته بیانوم د څه موضوع باره کې دا خبره بیانوم وصلی باللیل والناس نیام هغه کس چې هغه د شپې لمونځ کوي دا محل دا بنگله دا د هغه کس دپاره دی چې هغه د شپې لمونځ کوي د تهجد لمونځ کوي او په هغه وخت کې چې کله خلک ویده وي. د تهجد لمونځ ډېر زیاته د فضیلت والا نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي دي چې دا هغه لمونځ ده چې په فرض لمانځه نه بعد په ټولو نه بهتر ده په ټولو نه افضل لمونځ ده. او بل دغه چې په جنت کې داسې محلات وي چې هغه به د ننه نه بهار ته ټول منظر او د بهار نه به د ننه د محل ټول منظر دا سړی ویني نو دومره حسن او جمال وایي کې صحابه کرام دغه حسن ته حیران. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا محلات دا به د یو کس لپاره وي چې هغه د تهجد لمونځ کوي په هغه وخت کې چې کله خلک ویده وي. اوس د تهجد لمونځ سړی په کوم ټیم کې کولی شي؟ بهرحال بهتره خبره خدا ده چې سړی سهار اذان نه مخکې نیمه ګنټه پاو 20 منټه څومره ټیم مخکې چې هغه د تهجد لمونځ کولی شي بهتر ټیم دا ده ځکه چې په دې وخت کې اکثر خلک ویده وي بلکې زیات خلک دا ویده وي او په دې وخت کې د سړي توجه رجوع الی الله دا ډېره زیاته وي. الله تعالی طرف ته متوجه کېدل د الله تعالی نه غوښتنه کول الله تعالی نه د خپلو ګناهو معافي غوښتل په دې وخت کې الله تعالی ته سړی ډېر زیات متوجه بالکل د یکسوی حالت وي د خاموشي وي څوک په تا باندې کار نه لري او که بیا هم د چا مجبوري وي سهار نشي پاڅېدلی یا ستړی وي یا په سفر کې وي بیا کم از کم ماسخوتن نه بعد دا د تهجد لمونځ کولی شي خو چې نیت دا وکړي چې زه د تهجد لمونځ کوم الله تعالی په دې باندې هم تاسو ته اجر درکوي. نو بهتره خبره دا ده چې موږ تاسې د اوس نه د تهجد معمول جوړ موږ تاسې په هر وخت کې تهجد کوو. بعضې خلک دا وایي چې تهجد دا صرف د بوډاګانو خلکو کار ده. نه تهجد لمونځ دا د هر سړي کار ده که وړوکی ماشوم وي که لوی وي که ښځه وي که ځوانه جنۍ وي که بوډا وي که هر قسمت سړی وي د مسلمان وي عاقل بالغ وي په دې باندې تهجد لمونځ دغه کولی شي. د بوډاګانو سره خاص نه ده معاشره کې خو دا هم شوي دي چې خیر ده موږ په کور کې یو بوډا د هغه د تهجد لمونځ کوي بس ضروري کافي ده. نه هغه خپله خبره ده ځان ته خو بهرحال کوشش کول پکار دی چې موږ تاسې هر سړی د تهجد لمونځ او بیا موږ مدرسه مرکز اهل سنت والجماعت په سرګوده کې کومه مدرسه ده په دې کې هم الحمدلله د تهجد ډېر زیات اهتمام کړي. متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حافظه الله دا لکه څرنګه چې په تعلیم باندې زور ورکوي داسې په تربیت باندې هم زور ورکوي چې طالبانو تربیت وشي عملی مشق وشي او د سبق سره د عملی زندگی دا هم ټیک. مدرسه کې
اول سبق د تهجد په وخت کې تهجد وخت ټول طالبان دا پاسي او داسو کې تهجد منځو کې هغه نه بعد چې کله اذان شروع شي اذان نه بعد منځ پورې اوله غنټه سبق دی خامخا دلته وي نو د تهجد ډیر زیات اهتمام کوي الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته د داسې اعمالو حاصلولو توفیق را نصیب کړي